د مړ ته خبره ولې ورسېده؟ بس په خطا کې ران لګېدلې به تمانچه چې کوله تمانچه راوړې په 2000 روپۍ هغسې وه چې ما څنګه ډس کولو دانه ورانه ولګېدو په خطا کې نه بیا په ځان نه یم پوه شوی. کزدنه بدن لګېدلی دی دا 4-5 ډزه لګېدلی دی 4-5 ډزه لګېدلی دی نو 4-5 ډزه چې کوم دی دا خطا نه ني. نو دغه هیومن بیس کوم چې انفارمیشن او په دې باندې مونږ کار وکړو اراوند اباوټ د دغه ګردو پیش د دغه هلته کې موجودګي چلن ما قبل چلن ما بعد په هر څه باندې مونږ کار وکړو نو بالکل دا سړی ملته کې په دې وقوع باندې په وخت وقوع دی موجود هلته کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو په 25 مئی باندې د مشتګیر تانی حدود کې یو لاش ملو شوی بیا د هغه شناخت چې کوم د احمد ضیاء نومي سره شوی چې کوم د قیمتي کاڼو تاجر و دې حوالې سره پولیس د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړی. اوس پولیس هغه کیس ټیسټ کړی دی. دې کیس کې چې کوم ملزم گرفتار دی داغه خبرې هم تاسو ته خو د ایس ایچ او صاحب خبرې هم تاسو ته خو د ایډیشنل ایس ایچ او خبرې هم تاسو ته خو چې دې ملزم دا سړی ولې قتل کړو وجه سوا څنګه قتل کړو د سو راځي مون سره ایس ایچ او تانا مشنیګیټ رفیق خان سره ولاړم دینه به تاسو کو چې دا وقوع څنګه شوی او بیا دې ملزم ته څنګه ورسېدل. بسم الله الرحمن الرحیم. دا په 25 مئی 2024 باندې یو نامعلوم لاش مونږ ته ملو شوی په دې جبه مسجد ملټری فارم اراضیاتو کې ملو شوی د شپې تقریبا داسې 10-11 بجې نامعلوم خلاف مونږ مقدمه درج کا او پای کې بیا مونږ لګیو تفتیش هم کولو مختلف هیومن ریسورسز باندې پای کې چې کوم دی مونږ په درجنونو کسانو انټاروګیټ کو مشکوک کسان انټاروګیټ کو. لاست ټایم چې کوم دی مونږ په اصل ملزم عبد الله ته رسیدو چې هغه مونږ انټاروګیټ کو هغه خپل جرم اعتراف وکړو. ملزم ته څنګه ورسېدی چې لکه څنګه پته ولګېده چې دا دی په دې کیس کې ملوث دی؟ په دې کې مونږ ډېر کافي خلک انټاروګیټ کړي وو. بیا چې کوم دی زموږ خپل انفارمران چې لاست ټایم مونږ پکې دا سړی اریسټ کو او دا هم سرسري انټاروګیټ کو در خپل جرم اعتراف وکړو. د سویلی چې احمد ضیاء د پیژنده څنګه او دا قتل واقع څنګه وشو؟ دا تقریبا د 2 کالو نه ښه نږدې ملګری و. بیا چې کوم دی بس دا نو لیفټ کړی نور هلکان بیا ځان سره ګرځول په دې وجه چې کوم دی بس د پړه کې هغه رنجه شو په هغه وجه باندې شپې تقریبا داسې 11 بجې 22 او تماچیل ته لړک ولاړ دی. اوس دا دې چې ملزم تاسو نیول دی یو ملزم په دې وقوع کې او تماچه ریکور ده؟ بالکل ملزم یو ملزم او عمده یو ملزم او تماچا په دې وجه باندې ریکور نشو چې تقریبا وقوع شپږ میاشتې ټایم شو او ټول اراضیات دي د چې کوم ټایم وقوع کا سړی وښتو تماچیل ته کې بکولې راده چې ما دلته لړه کا هغه ځای موږ سرچ کو خو راضیاتي پټې دي واخه دي دغه دي نو تماچا ملونه شو. وجه صرف دومره و چې دی وی لکه زه به ځان سره ګرځولم کنه په دې باندې به پیسې خرج کولې او نه بس صرف دغه وجه و چې یاره دغه کلوز ملګری دی بو سره ګرځېدو بس هغه چکرې خوراک یو شی بل شی دا کولو بیا چې کوم دی دا لږ نو لیفټ کړو او نور ملګري ځان سره ګرځول دغه رنجې شو د طرف چې مطلب زه ولې ما سره دوستانه خدمت کړې. بالکل هم دا خبره وه. ستاسو نوم دی؟ عبدالله. پولیس ولې نیولې؟ ما دغه رنګ هغې را باندې کړی دی بس زما انډیوالو یار دوستو ګپ شپ مې ورسره احمد ضیاء څه کار کوو او تا څه کار کوو؟ احمد ضیاء د کاڼو کار کولو. او ستا؟ ما سبزی منډی کې سبزي مې خرڅوله فروټ څونه وخت یې ورسره دوستانه وه؟ 2.5 کالونه وه. ورانه پسه شوه؟ ورانه په هېڅ هم نه ده شوې. د مړ ته خبره ولې ورسېده؟ بس په خطا کې ران لګېدلې به تمانچه چې کوله تمانچه راوړې په 2000 روپۍ هغسې وه چې ما څنګه ډس کولو دانه ورانه ولګېدو په خطا کې نه دی بیا په ځان نه یم پوه شوی. کله چې تا احمد ضیاء د په خطا کې ولګېدو یا قتل دی کو ته بیا چېرته لاړم کور ته بیا د دې دواله یا جنازې راغلې وې؟ او راغلی وم جنازې لیدلې وم. نو یېرېدې نه چې لکه چاته پته ولګي؟ نه څوک در باندې شکي شوي وو؟ نه هېڅ هم نه. څو ورځې بیا دغلته وې په دې علاقه کې بیا وروسته؟ ورځ ګرځېدم دغه رنګې څنګه چې ګرځېدم نه دی. اوسه پورې هلته ګرځېدې؟ اوسه پورې چېرته یو ورځ دې پړه کې نه و راغلی چې پولیس به را باندې پوه شي؟ نه هېڅ هم نه. ته چې دا دومره وخت تا ته احساس اړو چېرته رالو چې چاته ووایم چې یاره ما نه غلطۍ کې لګېدلی ډېر ښه ملګری مې و؟ هېڅ هم نه بند نه دی. هر څه الله ګوري نه دی. هر څه الله ګوري هر څه الله لیدلی نه دی. اوس چې دې په تا باندې چا دعوه کړې ده؟
او پیل وی ویل چې مدیان دی او مدیان منکر شول بیا خپل میرنه رورې را باندې بس او ګوته یې ایښې ده هغه د باندې ولې ګوتې ایښې وه؟ بس اوس الله ته علم دی هر څه الله یې نه الله په دغه ګوري ورځ باندې تا د احمد زیاد هغلته په څه بهانه بوتلی و؟ څه بهانه باندې نه بازار نه په پارم کې هم بس نه دی تمانچه مې وی اغستې نه دی بس تیزبور ته چې راویسته په دغه رنګې دانه ورختې په ترامل چې کې کومه رانه ولګېده نه دی نه نو تماشه خو هغه اغشتې وه که نه به پرې پوهېدو نو تا چې کول ولې درکړه؟ وی اغستې مې ته وګوره چې ما څنګه داسې کته څنګه ماشوم رانه ولګېده نه دی کله چې دی ولګېدو که نه دی په ټک مړ شو که زخمي و؟ بس بیا مې نه دي کتلي بس همداسې تللی یم دی چې ولګېدو په تا باندې اډو ساواس موازو نه کو؟ هېڅ هم نه هېڅ هم د انټروګیشن کې څه ویلي دي چې ما مړ ولیکو بیا زه لاړم چرته هغه ټایم کې څه شوي دي؟ اصل کې خبره داسې ده چې دا کسدنه بدن لګېدلی دی دا 4-5 ډزه لګېدلی دی 4-5 ډزه لګېدلی دی نو 4-5 ډزه چې کوم دی دا راخطا نه ني که کسدنه بدن لګېدلی دی او ویشته شوی دی که کسدنه بدن یې ویشتی دی داسې راخطا څه خبره پکې نشته ولې چې بیا به یو فایر او دا 4-5 فایر لګېدلی دی او مطابق پوسټ مارټم رپورټ ایس ایچ او صاحب خبره دې واورېده چې بیا دې تا خطا کې خلکو نه یو ډز کېږي 4 دنه څنګه وشو؟ بس 3 ډزه رانه لګېدلی چې شو خبره هر څه صحیح ده ټیک ده چې دا څه وي دا هر څه منم نه 3 ځله لګېدلې نو مړو پسې که نه زخمي و؟ دی په دی مړو هسې که دې تا بیا خلک خپلو خپلوانو له اوړې وې نو ولې ته به پرېښوستې نه؟ بس څه ووایم نه دی هغسې به درته اسانه وه که داسې بس اوس به ګورو چې څه به کېږي نه دی غلطي رانه شوې ده نه 3 ډزه د یو سړی ولګېد 2 مړ شو دا تا نه غلطي شوې ده بس چې څه راسره کوي ودې کې واده اورېدل نه دی غفران خان دا راته وایي دا ملزم چې کوم دی د په خپل تفتیش کې څه ویلي دي؟ بالکل کله چې موږ ملزم انټروګیټ کړو زموږ اوډه بری صاحب طاهر خان نو د بالکل دغه په مخ کې اعترافي بیان ورکړی چې او دا زما ملګری او موږ دوستانه وه خو چونکې موږ به د دې لږ مالدارو د سټون کاروبار کولو او زه سبزي مما خرڅوله خو ده به موږ چې مطلب خرچې هم کولې موږ به یې ګرځولو را ګرځولو خو بعد هو زما د تعلق کې لږ شانتې دغه راغو دوریا ده به بیا نور ملګري ګرځول پای ته زه خفه وم په دغه ورځ ما راوغوښتو دغه ځای ته چونکې دا داسې یو علاقه وه اراضیات وو دلته څوک هم نه بیا د سره زوران شم ما چې موقع ومونته نو ما د تقریبا 3 ډزه دی یادي خو تقریبا 5 ډزه لګېدلې دی او اوس بیا په تفتیش کې د دې اعتراف هم کړی دی باقاعده چې معیشت یې او دغه مسله وه ما سره چې دې ملزم پسې څوک راغلی دي اوسه پورې؟ دې ملزم پسې خو فلحال څوک راغلی نه دي او د بالکل خپل اعتراف هم کړی دی دې منیم چې ما کړی دی او دې دغه وجه یادی شهر مخکې هم ګرځېدلی دی د به خرچې هم کولې چونکې مالدار او کاروبار یې ټیک وو مقتول فیملی نه په ده باندې چا دعوه کړې ده؟ بالکل جی مقتول فیملی په اول شک خو بیا بعد هو چې چونکې هیومن بیس ریسورس موږ هم استعمال کړو ساینسي طریقې سره چونکې زر جرم دغه ته ډیګ آوټ کېږي او هیومن بیس ریسورسز داسې وي چې موږ هغې باندې ځکه ډېر بلیو نه ساتو چې مطلب کېدای شي د سړي اصول سره نالګي وي او موږ ته انفارمیشن راکړي نو هغه انفارمیشن موږ اتنټیکیشن دپاره مطلب هغې ته موږ انتظار کوو نو دغه هیومن بیس کوم چې انفارمیشن و په دې باندې موږ کار وکړو راونډ اباوټ د دغه ګرد و پیش د دغه هلته کې موجودګي چلن ما قبل چلن ما بعد په هر څه باندې موږ کار وکړو نو بالکل دا سړی هملته کې په دې وقوع باندې په وخت وقوع دی موجود هلته کې او ده یې راغوستی او دا کار هم ده کړی دی بل چا نه یې کړی ګرانو ملګرو په 25 مئی چې د کاڼو کم تاجر قتل شوی د هغه د ملزم خبر هم تاسو واورېدې د ایس ایچ او صاحب خبر هم تاسو واورېدې د سب انسپکټر صاحب خبر هم تاسو واورېدې خو په دې نتیجه ورسېدو چې زیاتر قتلونه کم کېږي نو هغې کې یا دوست ملوث وي یا نږدې رشته دار ملوث وي د دوستي چې کم حد ته رسولې ده نو د هغې بیا دا نتایج وي لږ احتیاط کول پکار وي که څوک د چا عمر داسې وي چې په خپله پوهېږي نو هغه له لږ دې شیز ته کتل پکار دي چا سره دوستانه کول پکار دي او چا سره نه مشرانو له هم پکار دي چې ای په خپلو کشرانو باندې نظر ساتي او ګوري چې د هغې چا سره دوستانه ده نو هغې خپل کشران ډیلی بیس کوي نو په میاشت کې یو ځل کینول پکار دي او هغې د دوستۍ په طریقه باندې کول پکار دي او په دې پوهول پکار دي چې د دوستۍ دپاره کم اصول پکار وي ډېره مننه